السلام علیکم. ما پس تاریخي شخصیاتو باندې ویډیوز کړی وي هغه تاسو ډېرې خوښې کړې د هغې دپاره ډېره مننه. بیا پکې څه دوستانو د نورو شخصیاتو ډیمانډ وکړو چې یاره جي د هغوی تاریخ راته ووایه. نو نن درته د یو ډېر عظیم شخصیت چې ډېر مشهور دی او په متلو کې خلک یادوي د هغه تاریخ درته وایم او هغه دی د بډهبیر زبیر. تاسو به اکثر اورېدلي وی غم به د بډهبیر زبیر کوي او نور هم پسې ډېرې متلي دي او د هغه خلکو یو منفي تاثر جوړو ځکه چې په هغې وخت کې د هغه مخالفینو د ده خلاف پروپیګنډه کوله جبکې هغه داسې سړی نه و. دا د 1935 خبره ده. د پیښور سره خواته یو علاقه ده بډهبیر ورته وایي. د انګریز دور و پاکستان لا نو جوړ شوی. دا زبیر چې دا ډیر غیر سیاسي سړی خو د انګریز خلاف ډیر جدوجهد کو او په علاقه کې ډیر اثر رسوخ او لوکل د انګریز ایجنټان چې کم د هغوی ملګري وو هغه ته پریشان وو چې د سره څه وکړو ځکه چې په عوامو کې ډېر حمایت و خلکو پې ډېر اعتبار کو او هغوی د انګریز خلاف ډېر صحیح جدوجهد کو. تاسو ته پته ده چې انګریز یو پالیسي ده چې په نیمه دنیا هغوی حکومت وکړو او پالیسي ده ډیوایډ اینډ رول تقسیم کا او حکومت پې وکړه. دغسې هغوی په هر ځای کې خپل لوکل ایجنټان ساتلي چې هغوی له به مراعات ورکول او هغوی به د هغې د انګریزانو دپاره هر څه کول. دغه لوکل ایجنټان چې وو د انګریز ملګري چې وو هغوی دا سوچ وکړو چې زبیر له خو په یو طریقه هم شکست نه شو ورکولی راشه په دې خلکو کې بدنام کا. نو هغوی داسې چل وکړو چې هغې وخت کې یو ډمه وه یو طوایف وه د هغې نوم و کمار ګله. هغې سره خبره وکړه په پیسو باندې او هغې په زبیر باندې په 80 کال عمر کې په وخت کې زبیر د بډهبیر زبیر 80 کال عمر و په هغه باندې الزام ولګو چې د ما سره څه غلط کار کړی او دغه الزام چې کله ولګو نو دا و 21 ستمبر 1935 کې په الزام ولګو او د هغه خلاف یو اف آی آر درج شو. د هغې اف آی آر اګزیکټ نمبر هم درته وایم. اف آی آر نمبر چې هغه 3400 ایلیټ نمبر 109 21/9/1935 بډهبیر تاڼه کې او بیا د هغه کیس وچلېدو او په 15 جنوري باندې دا اف آی آر په 21 ستمبر درج شوی او په 10 جنوري 1936 کې بیا هغه ته د 2.5 کالو سزا او 15 روپۍ جرمانه وکړه. 15 روپۍ په هغې موده کې ډېر شی او هغه کمارګله چې وه هغه بیا انګریز په دې کارنامې کې خپله د حکومت آفیشل ډمه ډیکلیر کړه. طوایف ډمه ډیکلیر کړه چې د انګریز سرکار دپاره ډېر خدمت کړی او هغې له په هغې ورځو کې 15 روپۍ انعام ورکړی. نو چې دې کله جیل ته لاړو او بیا هغوی مخالفین داسې چل وکړو چې ډېره زیاته پروپیګنډه یې وکړه چې زبیر ډېر خراب سړی دی وګوره د ډمې سره یې بدکاري کړې ده او دا ډېرې. نو عوامي حمایت د هغه بالکل ختم شو او خلکو د هغه نه نفرت شروع کړو او بیا یو پښتون هیرو د خپلو خلکو د لاسه چې هغوی د انګریزانو ایجنټي کوله د تاریخ په ګمنامۍ کې لاړو او په بدنامۍ کې لاړو. نو اوس هم خلک وی غم به د بډهبیر زبیر کوي. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که مو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ او که تاسو داسې څه د تاریخي شخصیت باره کې ویډیو یا معلومات اخیسته غواړئ نو په کمنټ کې لازماً ولیکئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.